یو څو ګناهونه داسې دي تاسو ته وایم جملې ته توجه شئ چې د دې ګناهونو په مخ ته ځمکه انتها د انتها بس د دې نه پاسه بله ګناه نشته د دې نه باندې بله ګناه نشته 4 یا 5 ګناهونه دي توجه غواړم ډېره نمبر 1 الاشراک بالله الاشراک بالله الله وی ما سره شریک جوړول ځکه ما پیدا کړی او ما سره شریک جوړی موسی علیه السلام خدای ته یو پیره وی خدایا آدم د صفی الله جوړ کړی دی اسماعیل د ذبیح الله جوړ کړی دی ابراهیم د خلیل الله جوړ کړی دی عیسی د روح الله جوړ کړی دی و زه د کلیم الله جوړ کړی ما نو خدایا دا کلیم الله د ولې جوړ کړی ما توجه غواړم ستاسو نو الله د طرف نه جملې ته توجه اوس خدای ورته څه وایي موسی ها منم ته ما ته ډېر محبوب یې بلکې تمام انبیا ما ته محبوب دي نو ته ما کلیم الله ولې جوړ کړې په کویتور مې ولې راوغوښتې چې خبرې مې د سره کولې نو هغې ته توجه شه موسی یو پیره داسې کار شو چې تا به چیلې سرولې موسی تا به چیلې سرولې او داسې پیغمبر نشته نبی اسلام مبارک فرمایي ما من نبی الا رعی الغنم داسې پیغمبر په مخ ته ځمکه په 1,24,000 کم و بیش انبیاو کې نه دی راغلی چې چیلې نه سرولې صحابو تپوس وکړو و انت یا رسول الله د الله رسول تا چیلې سرولې نبی اسلام وایي ها مام چیلې سرولې موسی علیه السلام ته زما رب وایي تا یو پیره چیلې سرولې نو یو پیره دره چیلې خلاصه شوه نو منډې والې چیلې خلاصه شوه نو منډې والې نو د سار نه ته شروع شوې تر ماښامه پورې دې په چیلې پسې منډې ووالې نو چې چیلې دې لاندې کړه ماښامې کې نو چیلې ستړې شوي وه نو سم لاسته درته نو بجای د دې چې تا ته خپې کټ کړې وې ځکه ته خو جلالي پیغمبر نو ته شروع شوې هغه چیلې له دې په خپو باندې زور کو نو دا ادا ماته دونه محبوبه شوه چې په مقابله کې مې موسی کلیم الله جوړ کړی څوک سره سبحان الله هغه ادا ماته دونه خوښه شوه چې چیلې له دې زور کو نو ما درنه موسی کلیم الله جوړ کو د محمد رسول الله امتیانو تاسو ته یم چې یو انسان پیغمبر عام انسان هم نجی یو پیغمبر چیلې له زور کوي او الله ورسره هم کلامي کوي بیا نو تا نه تپوس کوم چې په یو مسلمان ته ډزو کې نو څه دی خیال دی چې په یو مسلمان ته ډزو کې نو څه دی خیال دی او درهم خبره مې کوله زما محترم دا ظلم دی ناحق ظلم دی وکړه مسلمان دی بل مسلمان دی یتیم که یو زنانه دی کونډه کړه حتی الامکان ظلم دی وکړه نبی اسلام فرمایي په مخ ته ځمکه یو څو ګناهونه داسې دي تاسو ته وایم جملې ته توجه شئ چې د دې ګناهونو په مخ ته ځمکه انتها د انتها بس د دې نه پاسه بله ګناه نشته د دې نه باندې بله ګناه نشته 4 یا 5 ګناهونه دي توجه غواړم ډېره نمبر 1 الاشراک بالله الاشراک بالله الله وی ما سره شریک جوړول ځکه ما پیدا کړی او ما سره شریک جوړی کفر د دې نه که عظیمه ګناه په مخ ته ځمکه وه نو بد سبب ځکه دا د ګناه انتها ده نمبر 2 وعقوق الوالدین او د مور پلار نافرمانی کول د مور پلار ته ردې بدې ویل کنزل کول د مور پلار نه ازار اخیستل زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې دا د ګناه انتها ده بس دې باندې ګناه نشته نمبر 3 وقتل النفس او انسان د ناحقه قتل کو وینه دې توی کړه بس د ګناه انتها ده په باندې بله ګناه نشته نمبر 4 د الله په ذات باندې په دروغو قسمونه خوړل چې زما دې د خدای په ذات قسمي او هغه دروغو نو زما رب تذکره وکړه چې دا د ګناه انتها ده په باندې بله ګناه نشته نمبر 5 د الک سره بدعملي کول انسان چې لواتت کوي د الک سره بدعملي کوي اجراګانو سره بدعملي کیږي بس د ګناه انتها ده په باندې بله ګناه نشته زما محترم دا د ګناهونو انتها ده اوس تاسو وګورئ چې په دا 5 ګناهونو کې په کومه ګناه کې مبتلا یم په دا 5 ګناهونو کې تاسو ته د محمد رسول الله امتیانو په دا 5 ګناهونو کې په کومه ګناه کې مبتلا یم چې عظیم معمولي غونته ظلم دې وکړ یو بادشاه اعلان وکړو ښکار له تللی چې ویې کتل یو ځای ډېر زیات خوښ شو وزیرانو ته یې لکه دا ځای مې ډېر خوښ شو یو محل پې ځان له نه جوړوم هغوی حضرت جوړ به کړو که نه بادشاه لاړه وایي زه چې ښکار له په بله پیره دلته راځم چې غټ محل هم جوړ کړي بادشاه چې راته یو عالیشان محل یې تیار کړی چې بادشاه څنګه راننوته چې کتل یې وکتل محل سره خوا کې یو دونه غوندې چومپړی وه توجه غواړم ډېر توجه شته محل سره یو دونه جومپړی وه نو بادشاه وایي دا جومپړی د چا ده هغوی ته حضرت دا د یو سپین سرې ابۍ ده دا د یو ابۍ د جیبه سپری ده هغه نه څه غواړي او هغه ابۍ ډېره مکاره ښځه ده بیا وال کوي خیرې هم کوي ردې بدې وایي دا بیګانو نه دی الله مونږ وساتي
ابره د ایسه ابنا سکټ یو به چراله تا ور پیسې ورکې کې نیت لاسي کنه ابه او سړی په خپکی بیا خیره کې ردی بدی د ازار نه ځان ساتي د ازار نه ځان ساتي وای بادشاہوي نه منم ابه مبه پکې نه منم ابه را بار کې او بس دا ختم کې ولا دا کور ولا ختم کې هغه بادشاہ بس پرې دا تا نه سو نه 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 زما محل ته په نقصان نسیږي بد ښکارا کیږي عیب دی سو بوچ د محل سره دا جومپړې سکه نه منم خطه کې بادشاہوي تر هغه پورې به د اس نه کودېږي چې جومپړې راغورځي وزیران نه لېږي جومپړې چې څنګه ورته ډنګي اړامول ابه یې څه کوي وروره دا څه کوي دا کور سره څه کوي هغه د بادشاہ محل له بد ښکارا کوي وایي ښکارا کېږي دی که نه وایي زما پرې جومپړې باندې د بادشاہ محل بد ښکارا کېږي نو بیا دما وایي د بادشاہ د محل هم زما جومپړې سره بد ښکارا کېږي هغه ولې نه نړوي ابه خو ډېره بده وه حتی تر دې پورې هغوی نه صبرېدل وایي چې کله ورته ډنګي اړامول نو ابه لاس اوچت کړل د ظلم خبره کوم ابه لاس اوچت کوي خدایا زه خو غریبه یم بېوسه یم او دا بادشاہ دې زورور دی دکې طاقت ته خدای ته حکومت ورکړي دې تا وس والا پیدا کړي طاقت والا او مال دې ورکړي دی او خدای زه دې بېوسه پیدا کړی یم ها منم زه خو بېوسه یم نو خدای ستا طاقت چېرته لاړه خدایا ستا طاقت څه شو چې دې راځي او زما د غریبۍ د جومپړې ته دغه کوي نو خدایا چې زما د جومپړې ته نقصان رسوي خدایا ته ده ته نقصان ورسوه علما کرام فرمای وایي هغه خیرې وي چې بادشاه د اس نه راکوزېده د کوزېدو نه مخکې ته سا اوتې وفات شو زما محترم د ظلم دا یې کوله چې لا دغې نو لا کور یې نور وان کړی د ابې کور یې لا نور وان کړی زما رب جوش په جلال کې راغی او بادشاہ د اس تر کوزېدو نه مخکې دنیا نه پرواز وکړه د ما محترم دا معمولي غونډې ظلم دا څو معمولي غونډې सलाम